دوی چې په صوبه کې راغلي او هغوی راوستي چا راوستي وو؟ نه ضروري نه ده، قطعا ضروري نه ده. که ته ماته وایې چې دا د 2008 نه واله تر 13 پورې 2014 پورې چې کومه نشترګون دلته حکومت کړی دی، که په دې کې بیا د چا لاس و نو بیا دغې خلکو ګوته کړې ده. ګوته یې داسې کړې ده چې دې قام پرستو مشرانو ته سوچو خلکو ته ګرګه خلکو ته یې هغه شی حواله که او په دغه ټایم کې ناسور په کور باندې اخته شو، وینه پې اخته شو. دغه مشران او دا به یو خبره کوو، ته البته که زما نه انټرویو کوې، دا ستا مشران دي شبیره، دا زما مشران دي، دا د پی ټي آی مشران دي، دا د جماعت هم مشران دي، دا د جمعیت هم چې په پښتو کې غږېږي دا د مشر دی. زما خو دي دغه، نو زما دې ته دی ولې نه وي، دا بیا نوره خبره ده. البته د 2008 نه واله د 14 پورې دې سړو په خړپوسو په تولان باندې خوږ د مال او تاله څه ګټې داسې راوړي دي چې به تاریخ همیشه یاد ساتي. زه تاسو ته صرف یو خبره دا کوم چې په دې 20 کاله جګړه کې، په 20 کاله جګړه کې د قام بچي، زنانه، واړه، لوی دا پوټي شوي دي. خو یو ګوند داسې د سیاسي پارټي داسې ده چې د دغې پارټۍ فقط 1100 خلک مړ دی. زه سوال کوم او ستا نه یم کوم او د حمید میر نه یم کوم او د طلعت حسین نه یم کوم او اسلام آباد نه یم کوم. دا خلک په څه ډول مړه دي؟ په ستا په وطن کې، په دې پښتون وطن کې په 3 خبرو باندې مرګ دی. یا که ته چا کره واوړې دی، تا مرګ روا دی. که تا د چا په عزت باندې لاس واچاو، تا مرګ روا دی. که تا د چا په جایداد باندې لاس کېښوه، تا مرګ روا دی. له دې نه علاوه په بل ځای کې مرګ شته شبیره؟ بیا زه ولې مړ یم؟ زه اوښتی یم؟ ما د چا په عزت لاس اچولی دی؟ زه ستا نه ډېر قابل ترین سړی، ما ته پته ده، نالجفل سړی، دا نشنلیست، قام پرست او نمونه یې علمه. زه د میا صاحب یو بچی د خپل کور له راځم، د میا صاحب یو بچوړی او قام ته وایم، هر پلار ته وایم، هر رور ته وایم، دا چې ما ګوري دا د احساس خبرې دي. زه خو ستا په تبه باندې خفه کېږم، زه خو ستا په معمولي درد باندې دا ځای سړي کې کوي. دا مو د لیونتوب اخري انتها ده. اوس د میا صاحب ځای ته ځو، ځان پلار کوو، د میا صاحب په چپلو کې په سپلو کې خپې کېده، میا صاحب شه یو بچی د نسوکالي، څه به کېږي؟ میا صاحب د دې ملک په عقله باندې د بغاوت یو حرف استعمال کړی دی؟ نه یې دی کړی. بشیر بیله وچاولې وژلی دی، د دې ملک ساتنه یې کوله لکه د چرګو د بچوړو یې ساتلو. دلته غرب شوی دی، 80 تنه پښتانه، وینه، جومات خړید په وینو پروت دی. بشیر بیله ور په دغې ځای ولاړ دی، خلک ورته وایي، رشته دار ورته وایي، دوستان ورته وایي، مشره په دې ټایم کې دا صورتحال داسې دی، دا 10 منټه ته مه ځه. اما ته پته دی سړي دغه میدان ته بیا تللی دی، دم کېدای شي چې بله دماکه کېږي. و هغه سړی په دغه ډول لاړ چې کوم وصیت کور پرېښی دی، د سینې او د شا د غزار خبره یې کړې ده، په دې سینه باندې سور یې کړی دی. ولې؟ خبره به ما لږه پرېږدي پلیز. هارون بیلور زما د ANP برین و، برین دا ولې مړ شو؟ نن یې کونډه تور سرې له پېښور په کوڅو کې ګرځي. د دې ډله به روغي؟ دې سوات ته راځم، دیر ته راځم، باجوړ ته راځم، وزیرستان ته راځم، مردان ته راځم، قیصه خوانۍ ته راځم، او لویه قیصه ده دې کور ته راځم. زما دا کور ولې ورانېد؟ شاته یو پټو دی زما د مشر وروره، دا فاتح خان ما له چا ولې وژلی دی؟ زه نن په 2023 کې د 2012 قیصه کوم، او دا به په 2023 کې نه کومه، دا به په 2050 کې چې تر څو اخري ساعت یم کومه. ما که د دې سوال جواب ولټاو نو ټیک ده، ګنې دا المیه ده او زما په دې زیږي کې ده او به زه یې لیکئ. دا ما له چا ولې وژلی دی؟ د سر نه په رسۍ شبیره ما له MP ګوټې، مینې ګوټې او قیصه او دا ټولې د ټوکو خبرې دي. دلته چې خلک پسې خفه دی، دا د ټوکو خبرې دي. ستا نه یې مم اغوستی، چاکلیټ او ټافي د نه اغوستې ده، ته په هغې خفه یې، ما نه یې سرونه اغوستي دي. او